ډېر کسان دا پټرول راوړي ډیزل راوړي حالانکه دا خو د خلکو د ضرورت شی دی دا خو د خلکو د روزمره د ضرورت شی دی دا راوړي نو چې کله ګران سي بیا یې خرڅوي بیا هر څه د دوی سره وي پټرول هم بیا سته ډیزل هم بیا سته او چې کله ارزانه سي بیا نه د دې سره پټرول سته او نه ډیزل سته بیا څه په وکړي ذخیره یې دا ګوره دا مسله واورئ ګس عام دکانداران ته هم زه وایم عام تجار ته وایم د پټرول او د ډیزل د پمپو والا ته وایم چې ګوره کوم شی چې تا راوړی دی سټاک پروت دی په دکان کې یا په هغه ځای کې چې یې خرڅوې هغه چې تا ارزانه اخیستی و بیا پر ګراني سوله نو لحاظه بیا دا شی ګران ورکوی سي او که چیرې یو شی تا راوړی و بیا در باندې ارزانه سول بیا بیا ارزانه ورکوي بیا بیا ګران ورکوي بیا په هغه بیه ورکوي دا ستا دپاره ناجایز او حرام او ګناه ده بیا بیا پټوې بیا هم نه ذخیره کوې بیا هم نه او ګران بیا هم نه ورکوي په هغه سر بیا هم نه ورکوي چې یاره ما خو دونه اخیستی دی لحاظه هغه ستا قسمت که شی در باندې ګران سولو ګران بیا ورکوي او که شی در باندې ارزانه سو چې هغه د اشتاک مال دی هغه به بیا څه به کوي بیا بیا ارزان ورکوي بیا بیا ګران ورکوي ځکه چې الله جل جلاله ته بد ښکاره کېږي او نبي علیه الصلاة وسلام وایي چې دا بد سړی دی ولې بد ښکاره کېږي ولې بد سړی دی په دې وجه باندې بد ښکاره کېږي او بد سړی دی چې الله جل جلاله پر مسلمانانو باندې پر خلکو باندې په نرخو کې یو کمی راولي یو اساني پر دې مسلمانانو باندې راولي او هغه محتکر سړی هغه ذخیراندو سړی خوابه سي خلک خوشاله سي دی خوابه سي او چې کله شان ګران سي دغه ذخیره اندو سړی خوشاله سي هغه مسلمانان چې دی هغه خوابه دي ولې شان ګران سي مهنګای جوړ سي نو په دغه وجه باندې الله جل جلاله وایي دا بد سړی دی او نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا بد سړی دی الله وایي زه دار کوم سړی څخه بیزار یم په وجه د دې چې دغه رقم انسان د خلکو په خوشحالي باندې خوابدي کېږي او د مسلمانانو په ناراضګي او په پریشانی باندې خوشاله کېږي په دغه وجه باندې دا چې دی بد سړی دی الله تعالی ته نه خوښه نو ذخیره اندوزي چې ده ناروا ده ناجایزه ده